السلام علیکم قدرمنو کتونکو هیفا د هر چا د پروګرام سره زه یم افتاب مومن. قدرمنو کتونکو د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا له اړخه موږ تاسو ته هرکلی وایو. قدرمنو کتونکو موږ نن خبرې اترې کوو چې دا جدید ټکنالوژي چې کوم فیسبوک، کمپیوټر، لیپټاپ، واتساپ، ټویټر، انسټاګرام، نور زموږ داسې میډیمز دي چې دا زموږ ټوله ټکنالوژي دی، آیا د استعمال زموږ خصوصا یوت، ځکه چې د هیفا فاونډیشن مقصد هم دا دی یوت پروموټ کول، یوت یو ټریک یعنی یو ښه لارې ته راوستل. او حقیقتا دلته په هیفا فاونډیشن سره اهتمام چې دلته څومره هم ټیچینګ کېږي، څومره هم دلته بلا کورسونه پړاویږي، هغه میډیکل دي که نان میډیکل دي. اوس خو پکې الحمدلله د یو سکول آغاز هم وشو چې ته به تاسو هم خپل هغه ماشومان چې کوم حقدار دي دلته د تعلیم د حاصلولو به راولئ. خو بهرحال دلته خو موږ دا کوشش کوو چې یاره د هیفا فاونډیشن له اړخه دلته داسې یو برین واش کېږي ضرور چې یاره ټکنالوژي زموږ ضرورت دی. ولې نن د دنیا د ټکنالوژي سره مخ ده او په ترقۍ روانه ده. جدید نوې نوې زموږ میډیمز راځي، نوې نوې موبایل، کمپیوټر، نوې ماډل، بله دنیا ټکنالوژي را روانه ده. خو آیا د استعمال موږ وګورو د زیاتره استعمال نیګټیو هم شته، خصوصا زموږ په پاکستان کې او داسې نور هم ممالک شته چې هغې ته کوم تر ورلډ کنټریز ویلی شي یا ایکس وای زیډ یا طریقې پذیر ممالک، ولته ټکنالوژي استعمال دا دی چې دلته موږ ګورو سایبر کرایمي کیسز چې څومره را روان دي. په دې کې اکثریت د دې ټکنالوژي د وجې فیسبوک پروپیګنډا زیاته پې کېږي، واتساپ چې کوم مقصد لري، انسټاګرام چې کوم مقصد لري، خصوصا کمپیوټر، لیپټاپ د دې لپاره چې موږ پې ریسرچ وکړو، د دنیا سره موږ مقابله وکړو ټکنالوژي په مد کې، د ټکنالوژي په یو فیلډ کې. خو دلته موږ په څه کېږي زموږ ځوانان ته اکثریت فلمونه ګوري. دا حقیقت دی، حقیقت بیانول زره خبره په انسان ښه نه لګي، دا خبرې کې ترخی ضرور لګي. خو بهرحال حقیقت خو حقیقت دی، دا موږ بیانوو. موږ دا کوشش یاره زموږ یوت یو ښه ټریک ته راشي، چونکې د هیفا فاونډیشن مقصد هم دا دی. په دې اړه به اوس موږ خبرې اترې کوو. موږ سره موجود دی په دې وخت کې د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا چې کوم سی او دی ډاکټر نثار عادل صاحب. نو دوی سره موږ خبرې اترې کوو. راځئ چې په دې خبرو باندې بسم الله وکړو. ډاکټر صاحب په دې پروګرام کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه افتاب مومن صاحب. او ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې ته خو پخپله ماشاءالله ډاکټر یې او هیفا فاونډیشن یو پوره اداره تاسو چلوي. ټکنالوژي خو زر خبر ستاسو موږ زیاته یوز کوي، ځکه چې تاسو پوره فاونډیشن دی، موږ خو چلو خپل هغه د میډیا مقاصد د استعمالوو. خو بهرحال آیا دا ټکنالوژي زموږ ملک کې، زموږ د سیمې، زموږ د خاورې دپاره جدید ټکنالوژي ضروري څومره ده؟ اوله خو په دې راته خبرې اترې وکړئ. ټکنالوژي افتاب صاحب که تاسو د دې تاریخ وګورئ، د دې نه پهله به موږ ته راځي ساینس چې هغې ته موږ تیوري وایو، تیوریټیکل فارم چې کوم دغه تیوریټیکل فارم د هغې چې کله عملي شیپ راغی، پریکټیکل فارم یې راغی، نو دا شوه ټکنالوژي. ټیک دی. اوس ټکنالوژي د ټولې دنیا دپاره ضروري ده. خو تاسو سوال وکړه د پاکستان زموږ د عوامو دپاره، زموږ د یوت دپاره څونه ضروري ده. دا چې څونه د نورو ملکونو دپاره ضروري ده، د هغې نه زیاته موږ له ضروري ده. ټیک دی. تاسو پخوانی دور وګورئ، ډېر ساده، ډېر سمپل دور، خو تکلیفونو نه ډکه مو. پیدل سفر یې به کېدی. بیا چې ټانګه راغله، هغه ډېر ساجیبه غوندې انقلاب و خلکو دپاره. ټایم کنزمشن به کېده. د دې نه علاوه بیمارۍ، بلا مغلوب بیمارۍ وې چې د هغې اړو پته نه لګېده. هغه دور کې څه حکیمان صاحبانو هغې به دا پوړۍ جوړولې، ورکولې بیا، خو بهرحال ډېرې بیمارۍ هغه پټې وې. وجه یې څه وه چې هغه ساینس پروف هم نه وې او ټکنالوژي داسې اډوانس ونه چې هغې پته لګېدلی وې. وخت سره سره چې کله د ټکنالوژي اډوانسمنټ وشو، اوس یو طرف سره ډېر زیات اډوانسمنټ او ډیولپمنټس وشو د ټکنالوژي د وجې نه. یو بیماري پټه پاتې نه شوه، نو هغه مغلوب بیمارۍ ټولې راښکاره شوې. د هغې نه علاوه ژوند چې کوم سست رفتارۍ سره روانو ژوند او دا روټین چې دی هم ډېر تیز شو. هر سړی خپل منزل مقصود ته چې کوم دی هغه په ټایم رسي، هغه ټایم کنزمشن والا قسم ته ختمه شوه. د دې نه علاوه که تاسو تعلیمي میدان وګورئ، که د صحت شعبه وګورئ، بهرحال زه به دا ووایم چې تاسو په اوسني دور کې د هسپتال په ګیټ چې ورشئ چې هغه کوم چاچی ودرولی، نو د هغه ځای نه ټکنالوژي استعمال شروع شي. تاسو ګورئ نه، اله ورسره یې باقاعده په مریض یې وګرځئ. ټیک ده. د هغه ځای نه باقاعده تلاشي دپاره وګرځئ. ایګزیکټلي. دا ټکنالوژي مختلف شکلونه دي، نو فایدې خو ډېرې زیاتې دي. د هغې وجه دا ده چې زه به په ساده الفاظو کې اورېدونکو ته دا ووایم چې یو نابینا دی او د هغه په سترګو کې په مزه مزه نظر راځي او اچانک هغه بینا شو. فایدې دومره زیاتې دي.
خو ورسره بیا د هغې چونکې استعمال باندې بیا هغې منحصره وه چې آیا دا ټکنالوژي اوس خو نن سبا کور کې دغه ټکنالوژي نه ماشوم هم خبر دی بلکې زموږ پخواني چې کوم مشران پاتې دي که هغوی ته تاسو ټکنالوژي یاده کوي او ډېره غټه خبره ده کم ماشین ایون دا کم اکسرسایز ماشینان په کور کې نه دي پراته تاسو یقین وکړئ که مشران دا هم پېژني چې دی څه شی راوړی یا ټلیفون به زه تاسو ته ډېر خلک وښیم ما خپله هم کو دی که حال درته بیانوم چې ټلیفون به رالو پهله چې دا پي ټي سی ایل یا موبایل دور دا خو ډېر مخکنی نه دی اوس لږ ډېر زما په خیال 15-20 سال لږه هو تاسو د موبایل هغه وخت کې تناسب کتلی و چې څونه و 20 کاله مخکې والی نو ما دا ټیم مشران هم کتلي چې موبایل د پي ټي سی ایل ریسیور به یې راوچت کړ او دا به یې خولې ته نیولی و داسې نو فرق هم راغی ډېر زیات چونکې دلته زموږ یوت ایګزیکټلی زموږ یوت ډېر زیات ایجوکیټډ شو یوت په خاص توګه ځکه یادوو چې مشران خو غریبانان ما زموږ مشران دي که نه او موږ ته د ماحول راکړو ایجوکیشن یې راته راکړو بدقسمتي نه دا کومه ټکنالوژي چې په یو سایډ باندې تاسو د هغې ترقي وګورئ پرمختګ یې وګورئ خو آفتاب صاحب زه به وایم چې ورسره تناسب د هغې د رف استعمال چې کوم دی دا د هغې نه سیوا روان دی بالکل قدرمنو کتونکو موږ دغه طرف ته راځو د دې چې کوم دا میس یوز دی خو زه د ډاکټر صاحب نه په دې وخت کې یو سوال کوم چې ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې لکه پخوا به موږ به اورېدل د مشران نه وایي تار دی ټلیفون سیسټم به و وایي به د تار وایي دومره سادهګانو بیا به نه به کمپیوټر لیپټاپ نو هغه ټیپینګ به په ټیپینګ به یې کوو پایي به زموږ آفیس سرکار هم ټول پای چلېدو نان سرکار که زموږ پرایویټ څومره هم سیکټر دي ایون که زموږ بزنس سیکټر دی خو ټول هغه سیسټم به و چېرې بس په ټیپ به ټیپینګ کوو بلا بلا هغوی به ټایم هم ډېر اخیستو اوس خو کمپیوټر دی ماشاءالله 2 منټه کې تا ته پرنټ هم درکوي هر څه کوي خبره ختموي مختلف دغسې اوسره سافټویر هم را روانې دي خو ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې په دې کې یو اهم سوال دا دی چې آیا एकदम تاسو یو خبره وکړه چې یو سړي نظر نی او एकदम ته پوره نظر ورکړي بنا شي ځایه خبره ده رڼا راشي خو آیا موږ ایز ا یوت ایز ا قوم ایز ا پاکستانیان موږ دې ته تیار وګن چې موږ له एकदम ټکنالوژي راله ځکه چې باندې موږ ته یو نوې شي یو سړي باندې एकदम فل فلیج ور واچي وغه ته منټلی نه تیار نو آیا موږ ته منټلی تیار وو دا څه چې په موږ په یو ځل راغلل آفتاب صاحب داسې خبره ده چې په مخ د ځمکه تاسو کوم څیز هم وګورئ پیرالل فارم کې د جوړو په شکل کې تقریبا څنګه چې میل فیمیل دي اینیملز پلانټس دي ورځ شپه ده سپرلی خزان دی پہچان موږ د سپرلي لکو چې خزان موږ تیر کړو موږ ته پته لګي چې دا سپرلی دی شپه چې په موږ تیره شي موږ ته د ورځې پته لګي تاسو کوېشن دا وکړو چې آیا موږ ته ضرورت و یا دونه دا پرمختګ دونه تیزۍ سره وشو چې اچانک دا نظر رالو زه خو تاسو ته بار وایم چې دا نظر راتلل ډېر د ترقۍ او ډېر غټ شکل موږ ته میلاو شو خو آفتاب صاحب ورسره د دې ټکنالوژي سره سایډ ته ډېر ایډورس افیکټ را روان و ما ته په دغه یو خبر افسوس کیږي چې موږ د دغې هغه فایدې چې دی کمې راونیوې او کم چې هغه ایډورس افیکټ مو زیر اثرات وو اوسني جوان هغه ډېر زیات فالو کړی حالانکې په کار نه و خو هغه د دې سره تړلې خبرې دي ما تاسو ته ویل چې هغه د دې نه ډسکنیکټ کېدی نه شي ډسپیچ کېدی ته امپوسیبل دي که تاسو دا ووایي چې بیلی تارونه راله او بورډ لګېدلی دی او دغه ځای کې به زه دا نه لیکم خطره به زه نه لیکم په کوم ځای کې چې د وابډۍ والا همدا څیزو لګي خطرې ورسره ټرانسفارمر سره خامخا لیکلي یو څیز تاسو وښایي نو دا خو یو داسې اټونامس څیز و دا ټکنالوژي دا ایډوانسمنټ چې ستا په بیډ کې ستا په کور کې د ټولې دنیا اکسس یې درته راوسته او هغه ته ته اکسس په سیکنډونو کې کولی شي منټونو کې هم نه اوس په کار خو دا وه چې دغه اکسس موږ دپاره موږ د دې پازیټیو سایډس راونیسو مثال په توګه باندې یو سړی ام فل پی ایچ ډي کوي تعلیم یافته دی هغه د بېشکه د پی ایچ ډي په سایډ باندې مختلف سایډس دي مختلف لینکس دي آرټیکلز دي په کار دی چې زیات وخت د ټکنالوژي هغې سره تیر کړي او زیات استعمال هلته وکړي فایده ترې والي نو دا خو یو ډېر ښکلی طرف دی د ټکنالوژي د جوان د پرمختګ دپاره خو که نه 24 اور کې دی موستلی 10-15 غنټې د نت استعمال کوي د ټکنالوژي استعمال کوي نو که دا د خپل پرمختګ او د ایجوکیشن لپاره کوي خو ډېره ښه خبره ده خو که د ټایم زیات تیریږي په دې کې د گیمونو سره مختلف فضول چټونو سره فلمونو سره مختلف ډېر دي پکې لږ خو نه دي او چې تاسو سایډ کولاو کوي څنګه تاسو په اوله کې تاسو د سایبر کرایم والا خبره وکړه نو یو خو نه دی بلا سایډس بدقسمتي نه چې هغې ته ګوتې ورځي نو بس هغه چې کوم نوم ورکوي هغه تا ته ټوټل هغه لینک اوپن کوي او سمندر دی نو نقصانات یې ډېر زیات دي خو جوان ته پکار دي
موږ ته مذهب کې خپل دوه لارې شته په دواړو اجازت دی کم سړی په کومه نشي تللی افتاب صاحب یو سړی ټوټل سهار شي ماښام شي مونځونه نه کوي چاره لاس نه نیولي څوک اخر کې حساب کتاب شته ورا رانګ روټ هغه هم شته اجازت شته چې ته پې ځي رایټ وی باندې هم تللی شي بیا انسان کې خپل عقل او خپل شعور شته په کاردار دی به د رایټ وی سلیکشن کوي او سپیشلی د جوانانو دپاره خو د ټیکنالوژي زم چې 99% کم پازیټیو طرفونه دي هغه رانیول پکار دي نو زما په خیر د ترقۍ او دغه قوم د مخکې د تلو کې بالکل شک به پاتې نشي خو کوم مونږ دغه سایټ ونیول دا کم چې د پرمختګ دي ډاکټر صاحب دا خو بېشکه خبره چې یاره دا څومره جدید ټیکنالوژي ده ډېر ذکر خو مونږ وکړو کیدای شي داسې څه میډیم دي چې هغه د مونږ ته یاد نه وي یا دې ټایم کې مونږ ډسکس نه کړو ځکه چې دا خو بله دنیا ډے ټو ډے مختلف دور جدید ټیکنالوژي مونږ ته را روانه ده زموږ دې ملک بلکې اوس خو انشاءالله چې څه موده پس امکان دی چې 5G م راشي پاکستان ته خو زه برحال دا راته بیا ووایه چې یاره زموږ یوت که موږ وګورو نو فیسبوک د پروپیګنډې لپاره ډېر زیات استعمالېږي بل دا شي ان اتنټک د هر چا خوښه ده چې څه پې ځکه چې چیک اینډ بیلنس سیسټم خو شته نه د هر چا خوښه ده چې څه پې اچوي جعلي آیډیز زیاتر جوړېږي بس د بل د خرابولو لپاره مقصد یې دا وي بله خبره چې یاره که موږ دویم طرف ته وګورو دغه رنګ زموږ د واټساپ ګروپونه دغه رنګ زموږ که لیپټاپ سیسټم دی هغه بېشکه زموږ د ریسرچ او د سټډي او د علم دپاره پکار دی هغه که په هر فارم کې که اسلامي علم دی که دنیاوي دی که ساینس دی که مذهبي علم دی یا ایون موږ پې مختلف جاب ځان ته کریټ کولی شو مختلف زموږ که وګورو ټیکنالوژي پې ځان ایډوانس کولی شو مزید دنیا ریسرچ دی په دنیا خو دا راته ووایه چې یاره تاسو څه ګورئ چې یاره اوسني یوت آیا دا کوي که نه دوی زیات تر څه قسمه استعمال کوي دوی تاسو د نیګیټیو اسپیچ خبره وکړه نو څه قسمه نیګیټیو په دې باندې رڼا واچوئ آفتاب صاحب یو انټرسټینګ خبره ده ټیکنالوژي کله چې ایډوانسمنټ وشو دا ډېره لږ مخکې دا خبرې اترې چې کله د ټیکنالوژي کېدې تاسو به اورېدلي وو زمونږ دې پښتونخوا کې به ډېرو خلکو اکثر د کفر فتوې ورکولې که نه چې ټیکنالوژي به فالو شوه مثال په توګه باندې د الټراساونډ یو مثال زه تاسو ته درکوم الټراساونډ چې پیله دا خبرې په ډاګه راوسته چې یاره ماشوم نر دی یا ښځه ده میل دی یا فیمیل دی ټیک شو که نه دا الټراساونډ باندې چې کله رالي نو په دې باندې بار د دنیا خلکو دا فتوې ورکولې چې یاره دا خو ښه خبره نه ده د میل او د فیمیل اعلان کې د یو سمپل خبره وه چې په کوم څیز کې د الې استعمال وشي هغه علم غیب کې نه راځي علم غیب کې دا راځي چې دا ماشوم بد دی نیک دی که بد دی حالانکه یو ایمیج یو واغسته د میل فیمیل پته ډېره ایزي لګېده او دا ډېر جدید ټیکنالوژي سره راله پخوا دور کې دا پته نه لګېده چاته هم پته نه وه نو تاسو ته زه هغه ابرپټ چینجز یادوم چې معاشره هغه بیا نه برداشت کوي دومره زر یې نه قبلوي نو دا خو یو سایټ و ورسره بیا لیټران خو دومره ټیکنالوژي تیزه لاړه خو افسوس دا دی چې زه دا وایم چې د ټیکنالوژي دغه تیز تلل دا دونه تیز سپیډ سره زموږ جوان پکار دی چې تللی وی په پازیټیو سایډ باندې نو هغه موبایل کې ورته ټوله دنیا په خپل بیټ کې راله نو هغه بجای د هغه خپل د سټډي د هغه خپل د پرمختګ هغه سایټس پرېښوده اوس تاسو نیګیټیو سایډ زیادوئ نو نیګیټیو سایډز آفتاب صاحب زه یم چې په دې 3 ورځې پروګرامونه کېږي که تاسو د فیسبوک وګورئ نیګیټیو سایډز تاسو خپل وګورئ چې هلته فیسبوک کې څه کېږي ایګزیکټلي وټساپ وګورئ بیا تاسو یوټیوب چینل ته راشئ یوټیوب چینل کې زما اوسنی جوان زه په دې زه خو یم دا ډېره فخر خبره ده چې دا پخوانی ټول ارټیکل او پخوانی خپل تاریخ ټول تاریخ په دې پروت دی د ټیکنالوژي ټول نه غټه فایده دا ده ټول پخوانی تاریخونه مذهبونه کلچرې د ټول درته راوستي زما په خیال په اوسني دور کې چاته هم د تلو ضرورت نشته چې لاړ شي ځان له ټیچر ونیسي چې ما ته تاریخ پړاو کا هر څه ګوګل کې پراته هر څه پراته دي ګوګل کې یوټیوب کې څه پراته نقصان دا جوړ شو جی تاسو یقین وکئ دا د څو ورځو مخکې خبره ده چونکې اورېدونکو ته یې ځکه کومه دا انټرسټینګ ده یا نه ده خو د افسوس خبره ده او دا په یو میټینګ کې ناست هم دا خبره وشوه چې د یو جوان والد صاحب وفات شو او د واپس چې دا دیرې نه راله نو دغه هلک په کټ کې سملاست هغې دا غرض چې دی خفری دغه جوان او هغه چې مشر ورور یې ورغله نو هغه لګیا په گیم کې اخته دا دغه ورځې خبره دا خو موږ عملاً ګورو ټیک ده چې که نه عملاً تاسو ګورئ دا
مونږ خو به حیثیت مسلمان به حیثیت پښتون زمونږ خو دې کشرانو ته ډېر کتلي فالو اپ بدقسمتي دا ده چې فالو اپ آفتاب صاحب څنګه کې ما ورته تاسو ته ویله چې 99% صحیح استعمال کې هم کولی شي خو که 100% رف استعمال کې نو زما په خیال ګیرولې ګران دي د اوسني جوان پکې اخته دی خو هر جوان به په خپله دا سوچ کوي چې زما خپل سبا ته کتلي زما سبا ته زما د خاندان کتلي زما فیوچر ته د هغوی کتلي نو موبایل که اوس موږ قدرمنو ته دا وایو چې هر پلار مور له پکار دي چې موبایل دې نه ورکوي د یو خاص ټیمه پورې خو که تاسو نن سبا وګورئ زما په خیال په که چا طبقات ناکیو 10 او 12 سال عمر کې موبایل یې ټولو سره دا ټچ موبایل دي ایگزیکټلی نو نقصانات به آفتاب صاحب زما په خیال مخې ته ډېر رامله او راضي به هم دغه یو لار ده د بچاو شیخ سادي صاحب وایي بچي له نوړی د سونې ورکه او نظر پرې د زمري ساته نو بس هغه فالو اپ کو شو ټیک ده ادروایز بچی کټ کې پروت دی موبایل یې کولاو کړی دی او پلار ډي سي وکوي څنګه پلار نه چې تپوس کوي د شپې 12 پورې موبایل کې لګي بچی مې سټډي کوي ماشاءالله ډېر تکړه دی ښه اوس اته نشي کنوینس کولی چې موبایل کې دې څه کوي او نه ته هغه ته ویلی چې موبایل کې څه کوي ته خو بهرحال پیرنټس کنوینس دي او هم دې خپل بچو کنوینس کړي دي چې موږ د موبایل سټډي څه ده او بیا ته ملاست دی په موبایل کې په ملاست سټډي کې دې ولې سره کوېسچن کول غواړم ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبره وکړه د سټډي باره کې خاص کر او زه به پکې وړوکی شان مثال لا ورکړم چې پخوا ماشومانو نو اکثر به زموږ د وړاندې باندې میندو چې دا بچي د کور د شپې نه بوده کېدل نو وبې یې رول وي بهر نه ګوره بلا راځي نه به ویلې د وده به شو اوس خو ماشوم هلته کېږي چې موبایل په رنګټون به وده کې بېشکه خبرې به نه ورځي خو چې موبایل یې نه ورکړی هغه موبایل کې ګوتې نیولې وي بیخي چا خبرې به نه ورځي د شپږو میاشتو اتو میاشتو نو د موبایل څه ناسه څه ګاڼه ورته ولګوي یا بل څه نو په هغې وده کوي لکه بهرحال ټکنالوژي موږ دې انکار نه کوو چې ټکنالوژي غلطه ده موږ دا دغه دی چې ټکنالوژي یو مثبت استعمال بېشکه تاسو په انجوایمنټ هم کوئ فلم ډرامه یا که څوک په گیم کوي یا نور داسې چیټ به هم کوي خلک د دنیا یو دغه ده خو خپل ځان ورته پرېښودل نه دي پکار چې ته ورته دنیا پرېږدې او بس سر دغې ته ارام شي څنګه چې ډاکټر تاسو یو ډېره اهم خبره وکړه چې هغه د موبایل به لکه څه سټډي حقیقت دی کله نه چې دا دغه راغلي دي ټکنالوژي زموږ یوت د کتاب د طرف نه بیخي وغوښتل بس ګوګل کې هر څه ورکړي نوټس کمپیوټر کې ځان سره سیو کړي یا په دغه کې ډاکومنټ کې ورشي یو کمپیوټر باندې پرنټ وکړي یا که چېرته زموږ دغه چې دا څه ورته وایي د کمپیوټر اکیډمۍ دي چې دي دې ته ورشي بس پرنټ یې ورکړي او بس په هغې باندې هغه د کتاب او موږ ګورو بازارونو کې ته اوس کتابونو ته څومره دوکانونه دي په پېښور کې که زه تاسو د مثال ورکړم د کتاب د اغوستو یا د خرڅېدو ریش ډېره کمه شوې ده بیکاز اف د دې ټکنالوژي خو دا خبره ځکه ښه نه چې کتاب ډېر لازمي دی ځکه چې زده کړه زموږ بنیادي کتاب دی نو تاسو څه ګورئ چې آیا اوسني یوت چې دا کوم کتاب پرېښودو او زه تر دې کلچر طرف ته راغی دا څومره نقصاندې خبره ده خصوصا زموږ د یوت دپاره ګوره جدي سي ده د ټکنالوژي یا د وټساپ یا د موبایل سټډي زه ډېر لرې نه ځم په کویټ کې به تاسو ته پته یي اوسني په دې برنګي شو کې آنلاین کلاسونه دي آنلاین امتحانونه شروع دي ټیک دی یو طرف ته مجبوري ده پکار هم او ډسټنسنګ پکار و خو زه چېرته ګلوبلي شو راځي خو تاسو کو د ایګزام وګورئ دې ته خپله لاړم ومې کتل چې آنلاین ایګزام څنګه کېږي که نه چې یو 2 ورځې مخکې لاړم تاسو یقین وکئ آنلاین ایګزام دومره ګپ دی چې 4 او 5 کسان یو ځای ناست وي هلته ټیچر ناست وي هغه وایي اتې کوېسچن وکړي مثال په توګه باندې اتې کوېسچن وکړي چې وټ از اناټمي نو دلته کم کس نه چې کوېسچن کوي نو هلته بل ورته ناست وي هغې ورته په بالپین لاندې نه کړي چې اناټمي دې ته وایي دا ایګزامونه والی اوس آنلاین چې زه د وټساپ ایګزام تاسو ته ښیم تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه کتاب چې سټډي نه شي کتاب سټډي چې دا زموږ تاریخ تاسو وګورئ پخوانی تاریخ وګورئ تر اوسه پورې د کامیابۍ راز همدغه کتاب دی کنسپټ هم د دغې نه اوچتېږي کتابونه راغلي دي کتاب اهم دی ځکه الله پاک بېشکه نو ایګزام آنلاین دغه طریقې سره روان دی چې خپلو کې په بالپین لاندې صرف دومره فرق دی فرق څه دی د دوکي یو سیستم شروع دی هغه نور د کیمرې نه شاته دي هغې لاندې لیکي او لاندې ورته ټیبل کې هغه چټ کېدي چې دا دې ته وایي او دې ورته هلته لګیا دی او هغې هغه ځای نه اپریشیټ کوي ګډ زبردست زبرګیاره ټیک ده جی هغه ځای نه مارکس لګي ورته دا سبا چې پروفیشنل ته راشي دی بس دنیا موږ له ورانوي بیا زه بار بار وایم چې بېشکه د ټکنالوژي زه خو دا وایم چې استعمالات یې ډېر دي بېشکه زه یو داسې فاصله وایم چې هغه د ټانګې نه د پیدل نه د زه فرینکوچ کې لاړم بېشکه ماته ډېره غټه فایده وشوه ما ته ټایم بچت شو ایجوکیشن سیستم ته رالو دلته هغه پخوانی سیستم نه ملټي میډیا سیستم تاسو د ټکنالوژي استعمال په کلاسونو کې وګورئ که نه په یونیورسټو کې
آیا چېرته د سهار نه واله تر غرمې څخه دغه LED هلته لګېدلې ده ملټي میډیا لګېدلې ده افتاب صاحب تاسو خپل هم سټوډنټان پاتې شوی چېرته په دغه وقفه کې ټیچر ته دغه منځ کې چېرته دي ته ډرامه یا فلم لګولې که نه بار بار ورته لیکچر اخلي چې کوم کلاس ختمیږي دا فزیکس دی دا کیمسټري دی دا بایو دی دا بوټني ده د اردو د انګلیش ته ټوټل کورس چې ختمیږي هغه ډیوریشن ختم یا ورځ ختمې ماشومان چوټي شي دا ماشومان په کار چې دا ریهرسل کور کیو کې کنه چې 2 غنټې به زم په دې نت کې د خپل سبجیکټ ګورم ډاکټر صاحب زه به تاسو نه غوښتنه بردم کوم چې را زموږ سټوډنټان بیا څومره متاثره کیږي چې دوی کتاب پرېښود او سټډي پرېښود او زیاتره دغه طرف ته لاړل آیا بیا دوی چې کله پروفیشنل ایگزامونو ته راځي لکه دا CSS شو یا پبلک سرویس کمیشن شو یا نور داسې ایگزامونه نو آیا بیا دوی پکې ګیلې هم کوي چې نوکرۍ نشته او دا نشته نو آیا دوی خپل ځان خرابوي نه داسې ده افتاب صاحب پهله خو دا یو یونیورسل ټروت دی چې ایجوکیشن از ا سروس ناٹ بزنس کوم فیلډ چې تاسو یادوي بېشک هغې ته هم خلک روان دي ځي کوم داسې یو فیلډ نشته چې هغې ته زموږ یوت زموږ جوان نه دی روان بالکل ټیک ده ټولو ته لاړل ټولو ته او روان دي مسلسل خو سوچ به تاسو کوئ کامن سوچ به کوئ یونیورسل سوچ به مونږ کوو ټیک ده جی لیمیټډ سوچ به نه کوو چې فلا شعبې ته 10 کسان لاړه مونږ به دغه خلکو سوچ هم کوو چې کوم دا ګېډۍ دا ګړې بېزې سره یي دغه خلکو سوچ هم کوو چې هغه دلته سټوډنټان دي هغه ځي خو سکولونو کې سبق وایي غټ غټ فیسونه ورکوي خو هغه 10 ته رسي 12 ته رسي هغه واپس راځي هم په هغه پلار مور باندې بوج وي هغه خلکو ته CSS چې کلیر کو ډېره خوشحالي خبره دی مطلب دا دی هغه خپل ټایم چې دی ډېر قیمتي کو سټډي کړی دا ان کې دغه ټایپ ایگزامونه هم در سړي کار نه دی خو میجارټي یوت چې کوم دی هغه ککړ دی په دې سیزونو کې نو تاسو چې کله هم ګورئ د ډسکنیکشن ریشو چې د ایجوکیشن دا ډېره تیزه روانه ده لکه تاسو د تعلیم تناسب یادوي چې ډېر زیات روان دی خو افتاب صاحب تاسو دا یو ایویلویشن وکړئ بل پروګرام به پې وکړو چې د ایجوکیشن د ډسکنیکشن ریشو څونه روانه ده 10 ته رسي پرېږده 9 کې پرېښود 12 ته لاړ هلته پرېښود کوېشچن مختلف کوېشچن یې رایز کېږي پاکستان کې نوکریانې نشته جابز نشته حالانکې ما تاسو ته چې سروس دی ناٹ بزنس اټومیټیکلی هر څه بیا راځي یو رڼا ده یو نظر راتلل دي په سترګو کې خو کو مونږ ټیک استعمال د دیو کو نو ضروری نه ده چې یو الګ یا یو جوان دی نوکر شي خو چې د خپل تعلیم او د ټیکنالوژي صحیح استعمال وکړو ټوله زندگی د خطرېږي روټین لایف د روان دی د لایف کې چینج رااله او لایف څومره ډسټرب کیږي دې سره لایف چې ډسټرب دومره روان دی بېشکه جي لایف ډسټربنس تاسو ګورئ یقین وکړئ ما ته په اوسني دور کې افتاب صاحب ما ته دا یو تناسب دی قدرمنه مو خو تاسو هم راته وښایئ چې پخواني زمونږ کوم مشران دي هغې نه تاسو تپوس وکئ هغې ته بېشکه خپل دردونه به وي د وجود دردونه به ورته وي خو چې هغې نه تپوس کله هم کې الله تعالی لاک لاک شکر دی ژوند ډېر ښکلی روان دی دا یو کوېشچن به ډېر کامن تاسو اورئ ولې هغې خپل مذهبي ټچ پکې دی خپل هغه پخواني رسم و رواج چې دی په هغې ډېر مضبوط عمل کوي د جوان روټین شپه ورځ دا ټول خپلو کې مکس دي او زیات ټایم د دغې سره تېرېږي تاسو د نظر کمزوري وګورئ د دماغو ټینشن وګورئ تاسو ته پته شته چې د ټول نه غټه منبع چې کوم ده د دماغو د کمزورۍ او د ټینشن هغه بېشکه معده ده خو نن سبا جوان چې ګورئ نو معدې کې هغې سره خو تر مخه دی هغې مسلې سه خو زیات دې سیز خراب کړی دی د نظر کمزوري ذهني کمزوري فزیکل کمزوري وګورئ ډسټربنس وګورئ پلار مور سره هغه فاصلې وګورئ رونو سره فاصلې وګورئ د مینې محبت هغه کمې پوړۍ چې دي هم ټولې پرېوتې هغه پولونه چې کم تړلی شوي د مینه محبت هغه هم ټول پرېوتل هغه رشته چې پلار مور رونو ترمنځ به یو مضبوطه رشته تړلی شوې وه دا ټول جي د نیګیټیو سیزونو سره لاړه هغه ټیکنالوژي خلک دومره تیز کړه چې سهار دی د خوب نه پاسي تاسو یقین وکړه که هغه سهار والا زندګي ده ته بیا لایف کار یا وایي دا خو ډېر تیز لایف دا بېګا ما څه کتل دا سهار او ماښام د انور راختل او دا روټین لایف او پلار مور دا خو ډېره سلو زندګي ده نو دومره تیز هغه لاړ شي چې هغه ته بیا دا لایف اډوس لایف نه ښکاري ډاکټر صاحب په دې کې زه یو بل شی ګورم خصوصا په دې سټوډنټس طبقو کې او دا زه خپل هم موږ به پخوا په کاغذ کاپۍ کې بله لیکلې کولې اوس را موبایل راغلی دی واټساپ استعمالوي یوټیوب هر څه په واټساپ کې لیکه ټوله ورځ یقینا که چې هغه زموږ د کوم لیکلو هغه رفتار اوس لیکل نه شم کولی ما لکه څوک پین کاغذ راکړي نو چې 3 جملې مې لیکلې زه ته یې نه شم لیکلی واټساپ راته راکړه کمپیوټر چې پکې ته ولیکم نو دا هم ګوره یو خطرناکه خبره شوه ځکه چې بهر دنیا سره موږ مقابله کوو نو موږ په کتاب او په سبق باندې کوو په قابلیت به کوو دا هم یو حقیقت دی خو بهرحال تاسو به یوت ته څه پیغام ورکول غواړئ چې دوی د ټیکنالوژي صحیح استعمال وکړي ټیکنالوژي بېشکه استعمال دې وکړي دوی دې په انجویمنټ هم کوي فلم هم ګوري انټرټینمنټ هم د دنیا وي څه ده
چیټ هم مړی ژوندی تعلق ځکه چې دې ځان سره لکه ته به یو کس ته اوس کال کې یا په 10 کاله پس به هغه سره ملاویږي 3 کاله پس په چیټ باندې دغه زر تپوس کولی شوي لکه فاسټ مړی ژوندی شو دا زموږ ضرورت دی نو ډاوټ موږ د دې نه انکار نه کوو خو بهرحال د دې د پازیټیو استعمال د یوت ته به ته څه پیغام ورکوې په مختصر الفاظو کې آفتاب صاحب ساده الفاظو کې زه دا ویل غواړم چونکې ټکنالوژي باندې نن بحث مباحثه وه د پخواني دور یو ډېر ښکلی اګزامپل زه جوان ته ورکوم زموږ مشران به د انور د سوري پسې ګرځېدل په دې باندې به تعین کوو چې دا سهار شو غرمه شو مازدیګر شو دونه هغوی سره د وخت قدر و ګړی مړی خو نه وي که نه اډوانس سیسټم نه و اوسني دور کې آفتاب صاحب د شمار څو کسان به ماته ښکاري چې کې تاسو ما ته به نظر راځئ چې ګړی به هم په لاس کښېږي ګړی کنسپټ هم ختم شو د ټیمپیس کنسپټ هم ختم شو بس هر څه موبایل کې شته ټول سیز جي موبایل کې روان دی او موبایل کې هم جي ټایم میم زما په خیال تاسو میجارټي ځکه ټایم قدر نشته ورسره نو ته جوان نه چې تپوس وکړي چې ټایم څه دی ما چې موسټلی تپوس کړی په موبایل کې مړه ټایم زما د موبایل خراب دی ګړی نشته څه کې په ټایم څه کې پخواني زموږ مشران به چې هغوی سره ټایم دومره قدر و دا زه خپل جوان ته ویل غواړم چې هغوی به سوري پسې باقاعده تلل چې دا سوری دې ځای ته راورسي نو دا 12 بجې دي دا چې دې ځای ته راشي نو دا د مازدیګر د چیو ټایم دی دا زه پټي ته ځم دا د مونځ ټایم دی ایون د روژه اختر چې دی دا به ټول په دغه سیسټم نه کېدل اوس دور کې جی کوګدر لاړې ختم شو اجرا لاړه خو او کلتور دی هغې پسې خو هم جړا پکار د خفګان پکار دی خو دا ټیمپیس او ګړی مرانه لاړه ختمه شوه دی مطلب دا زما جوان سره بالکل د ټایم اډو قدر نشته او چې ټایم کم روان دی هغه ته په دغه سیزونو کې روان دی نو زه خو وایم که دا ټایم دی هلته په دې کې ضایع کړي په ټکنالوژي کې چې دی و چې زه په خپل ریسرچ لګیم په خپل فیوچر او په خپل سبق او په کوالیفیکیشن په هغې کې اخته یم ټیک شو خپل ځان څه جوړول غواړم ډېره ښه خو که نه دا ټایم دغه شان رواني چې دته پته نه لګي چې دا سهار دی غرمه دی ماښام دی د شپې 3 بجې دي سبا به دلته مشکلات ټیک ده چې مشکلات تو څه بجې تر مخه وي فیوچر خو به دي ډسپلن جي لایف نه ختم شو زه صرف جوان ته دا ویل غواړم دا ټایمونه خپل مختص کړئ دا ټایمونو ته راولئ همدا ټایم دی ټایمونو ته یې راولئ خپل سهار وپېژنئ غرمه وپېژنئ خپل ماښام وپېژنئ شپه وپېژنئ د خپل منځونو ټایمونه وپېژنئ او د خپل سټډي ټایم وپېژنئ تاسو وګورئ ډسپلن چې راشي او چې ډسپلن راشي تاسو وګورئ زندګي څومره ښکلې ده بیا ډاکټر صاحب زما خیري غوښتنه تاسو نه ده چې تاسو چونګیل ته هیفا خیبر پښتونخوا یو پوره خپل سیستم چلوئ په ایجوکیشن ټیکنالوژي د ایجوکیشن یو قسمه حصه ده چلو ایجوکیشن از انذر ثینګ ټیکنالوژي خو بهرحال هغه چې خبره خور ورور دي ځکه چې نن سبا هغه ایجوکیشن ټول په جدید ټیکنالوژي دی تاسو به خپل سټوډنټس ته آیا دا تربیت ورکوئ چې تاسو ټیکنالوژي پازیټیو استعمال وکړئ او د دې قدر وکړئ آفتاب صاحب پښتانه زموږ یو متل کوي هر سړی خپل وسه پورې پړ دی ځکه تاسو ته د ویم زموږ د ایفانډر چې څومره ځایونه روان دي تاسو یقین وکړئ ما ټول هلته چې د وای فای والې څونه کوډونه دي یا دا ټولو ته اډر دی چې مازدیګر ځئ یا سویچ اف کوئ یا کوډ مور کوئ ځکه چې دونه ټرسټ زه په دغه یوت نه کوم چې دوی به د شپې د دې وای فای استعمال هم ټیک وکړي خو خپل وسه پورې دا ده چې هغه ورته سویچ اپ کړو یا ورته کوډ نه ورکو نمبر 1 ذهني خو جی روان دی ورته که نه ذهني خو چې دا موږ کوم لګیو د دې نه هم غټ تعلیم بل نشته په کلاسونو کې باقاعده میډیکل ایتکس ګورنمنټ الریډي انکلوډ کړی دی میډیکل ایتکس اخلاقیات ورته وښایي د دې څیزونه یې منع کوي د هغې خو موږ ته پهله خپل مذهب امر بالمعروف وایي چې دا تاسو وکړئ خلک د غلط کار نه رامنع کوي ټیک طرف ته دغه ورکوي نو هغه بېشکه کېږي او خو زه دا نه یم چې صرف د هیفانډر به کېږي زما په خیال ټولو ادارو کې هغوی اخلاقي تربیت ورکوي وله چې دا مه کوئ په اداره کې دننه زما خیال نه دی کلته هم کي والدینو ته جي زما درخواست دا دی چې څنګه په سکول کې دا سټریکټنس دی داسې ورته کور کې که د وای فای استعمال شته که د نټ استعمال شته بېشکه دې وي خو خپل نظر لاندې وکړئ او چې کله ستاسو نظر نه غیبېږي زما ورته دا درخواست دی چې بالکل دغه اجازت مه ورکوئ یو داسې سټیج کې یو میچور کس دی هغه ایم فل پی ایچ ډي کوي یو میرټ کس دی یو میچور کس دی او بېشکه ټیک د هغه که د هغه باندې د پلار لاس او د هغې پنګه پیم نه خو ماشومان په خاص توګه د هغې دپاره باقاعده ما خو تاسو ته وختي مثال درکړ چې شیخ سادي صاحب وایي نوړی د سونې ورکوئ نظر پې د زمري وساتئ بس دغه اورېدونکو ته ویل غواړم قدرمنو کتونکو تاسو زموږ خبرې اترې واورېدې او یقینا چې د ټیکنالوژي په فایدو خو د هغې په استعمال او یقینا د استعمال موږ ټول د پازیټیو په کار دی په دې به را روانو ورځو کې هم زموږ دا کوشش چې موږ په دې خبرې اترې وکړو او په کار هم ده چې دا کوم جدید ټیکنالوژي ده او بې تحاشه ټیکنالوژي ده
اوس خو چا خبره کوي یو سقاوي ته مو ورشي یا چې کوم هیر کټر دوکان دی هلته هم تاته نوې نوې ټکنالوژي نوي ماشینان اویلیبل دي خو خبره د استعمال ده هر شي ګاډي کې ګرځي 24 غنټې لایف یقینا زمونږ هغه دور جدید ته راغی خو خبره د پازیټیو استعمال ده نو موږ به ټول دا یو کوشش کوو چې موږ پازیټیو استعمال وکړو بله خبره چې موږ کوم څومره یوت دی هغه موږ به د بلکل ذهني پالش کړو ګایډ یې کړو د هغې موږ تربیت وکړو چېرې پازیټیو استعمال تاسو خپل چې کوم دین دنیا کوم خپل تعلیم سلسله ده هغه په ټکنالوژي کې فضولو کې فضولیاتو طرف ته مه بوځئ تاسو هغه پراپر یو ریسرچ طرف ته بوځئ خپل شیډول چېرې موږ دا ټایم زما ده دا ټایم دا و چې زموږ کوم خصوصا د هغه پړه لیکه یوت ځکه چې نن سبا دنیا ټوله په پړه لیکه یوت انحصار کوي که د دنیا سره تلل دي تعلیم ضروري دی او د هغې دپاره ټکنالوژي نو زموږ هغه یوت نه دا ریکویسټ دی چې رقم زموږ یوت ټکنالوژي استعمالوي نه هغه د پازیټیو استعمال کوي چې کوم خپل تعلیم تربیت او سبق دی دا به بالکل نه پرېږدي او هغه طرف ته به واپس راشي تاسو چې دا پروګرام وګورئ نو دا نور خلکو سم زیات نه زیات شیر کوي چې زموږ دا میسج زیات نه زیات قوم ته ورسي دغه رنګ زموږ تاسو چې دا پروګرام وګورئ نو زموږ به تاسو نه دا یو غوښتنه وي چې تاسو زموږ دا فیسبوک پیج سبسکرایب کوئ فالو کوئ او لایک کوئ دغه رنګ زموږ چې کوم ټویټر دی هغه تاسو ضرور فالو کوئ او زموږ چې کوم د یوټیوب چینل دی دا ضرور تاسو سبسکرایب کوئ او دا میسج زیات نه زیات قوم ته ورسوئ انشاءالله را روانو ورځو کې هم تاسو سره زموږ دغه رنګې زموږ کوشش چې په ښو ټاپکس تاسو سره زموږ به رابطه وي چونکې اوس موږ د پروګرام ټایم سرته رسي اجازت به وغواړو د الله په امان